بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو سلامونه زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی چې څنګه به تاسو ته پدې د ډېرو خلکو په روزمره زندگی کې ځمکو سره ډېر زیاتې مسلې راځي څه خلک پټواري لځي پټواري لس ورځو کې هفتو کې مهینو کې ولا کار کوي نو د هغې ډېر زیات خلکو ته مسلې راغلي دي د دې د وجې زه ډیپټي ډایرکټر ډي اس ډي سي رحمان صاحب سره موجود یم هغې نه به سوالونه تپوس کوم چې هغې څه ورکوي هغې څه ورکړ دی د پټواري د نارمل د هغه ځمکو مسلې چې څنګه حل کېږي هغې نه څه ډفرنس راوستی دی ستاسو ډېره شکریه چې تاسو ماله وخت راکړو زه ستاسو ډېر زیاته مهرباني ادا کوم تاسو ماله دومره ټایم راکړو زه تاسو سره انټرویو وکړم زه تاسو ته دا تپوس کول غواړم چې تاسو ورک سره تاسو څومره ورک کولی شئ ستاسو پټواري نه ډفرنس څه دی کار ټول نه پیله هو ابوبکر خان تا ډېره مهرباني چې ته رالې او موږ ډېر خوشحاله شو چې دومره ینګ هلکان او ماشومان کني په دې څیز کې انټرسټ لري او دې فیلډ ته راغلي دي اوس به درته زه لږ خپل آفس بارې کې ووایم زموږ چې کوم سروس ډیلیوري سنټر د دې کې موږ د ځمکو ریلیټډ چې سم سرویسز دي په هغې کې شولو فرد شولو انتقال شولو هغې نه علاوه بینک سره چې کم مارګیج وغیره دا ټول چې کم سرویسز دي دا موږ ورکوو زموږ 400 کې ټوټل دلته 104 موزی دی په کې 70 موزی لایو شوي دا شان کې شب قدر دی هغې 12 موزی لایو دی او تنګي دی د هغې 26 او اورال ډسټرکټ چې کم دی هغه موږ 53% لایو کړی دی لایو مطلب موږ دلته اپریشنلایز کړی دی دې نه پهله به چې کم خلک هغه به پټواري ته ورتلو هغه ځای نه به ته سرویسز میلاوېدلو اوس چې کم دی زمونږ چې هم خلک راځي هغه دلته راځي کله چې که څوک فرد لي زمونږ وایي سیسټم کې دا ډفرنس دی چې مونږ آن سنګل کلیک خلکو ته سرویسز ورکوو کنې که څوک راشي هغې ریکارډ کې څه ایشو نه وي نو مونږ هغې ته فرد ودین 5 منټس ورکو او که د چا ریکارډ کې څه ایشوز وي هغې بیا مونږ کنسرن پټواري ته مارک کړو دې نه علاوه چې کم هغه دی زموږ سره انتقال چې کم دی هغه به مخکې په میاشتو باندې پراته وو زموږ سره کمپیوټرایز نظام کې چې کم دی موږ چا نه انتقال درج کړو نو هغه ودین 3 ډیز هغه ته د هغه اټسټډ کاپي میلاو شي هغې دپاره هغې کنسرن تحصیلدار او ګرداور راشي او هغې د هغې اټسټیشن وکړي او موږ هغې ته بیا د دې هغه ورکړو کاپي ستاسو په دې دا نیکسټ ایئر چې کم دی په دې کې تاسو پلان څه دي او تاسو کم ځای کې ځان ګورئ چې تاسو به غونډه 400 کور کړئ که نه او زموږ هو دا پلان دی چې انشاءالله نیکسټ 12 منت کې چې موږ 100% 400 اچیو کړو په دې کې به موږ ایررز ته ګورو چې څومره ایررز وځي خو په دې کې تر اوسه پورې چې کم کار شوی دی نو په دې کې موږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم ډېره شکریه ادا کوو چې هغې موږ سره ډېر کوآپریشن په دې کې وکړو او موږ دا کار ځکه ایکسپیډایټ کړو او که دغه شان کې کوآپریشن شروع چې اوس کم شروع دی نو انشاءالله زموږ به د کال نه پیله دا 100% کور کو 400 خو زموږ 100% تکسیل به کور شي او د نور چې کم تکسیل دی شب قدر کې لږ کار زیات دی نو اورال چې موږ کم پروګرس دی نو 90 پلس به انشاءالله ستاسو نیکسټ ایم څه دي لکه تاسو به کم سټیز ته لومبی اپروچ کوئ او لکه کم ټایپ ځایونو ته به اپروچ کوئ پهلې اورال زه تاسو ته د پروجیکټ باره کې وایم موږ چې کم دا سټارټ کړی پروجیکټ نو دا ډیویژنل هیډ کوارټر کې سټارټ شوی او زموږ چې کوم ډیویژنل هیډ کوارټر د څنګه پېښور شو مردان شولو کوهاټ شو نو هغې کې موږ ټولو کې څه کې 100% اچیو شوی دی څه کې 90 پلس دا پروجیکټ 2013 کې سټارټ شوی او زموږ چې کم دی نه وروسته 2015 کې سټارټ و نو زموږ چې کم مین فوکس دی موږ خو په ایریا باندې کوو چې کم کې ایرر فری موږ سره چې کم ریکارډ راشي په هغې کې ایشوز کم وي نو موږ هغه ټول نه پیله په هغې باندې فوکس وي موږ هغه ټول نه پیله لایف کوو او چې کومو کې ایشوز زیات وي نو هغه موږ لږ وروستو ساتو اټومیټیکلي چې څومره ایشوز یو شی دی په هغې کې تا سره لس ایشوز دي نو هغه به زر کور کېږي او یو کې تا سره 100 ایشوز دي نو هغه به ټایم کېږي او نور تاسو ته خو پته دی ځمکو خو داسې ایشوز دي چې دا ډېرو ځایونو کې کالونه والي خو زموږ چې کم کوشش دی هغه مونږ دا دی چې جلد از جلد دا حل کړو چې کم پبلک دی هغې ته جلد از جلد دا ریلیف ورکړو په دې ځای کې دا ستاسو دلته کې فرسټ آفس دی ډیویژنل هیډ کوارټرز چې کم دي مردان پېښور نورو هغه هغې کې الریډي سټارټ دی چې بیا مونږ ډسټرکټ 400 خبره وکړو نو دا زموږ ډسټرکټ 400 کې دا پیلنی آفس دی او تنګي والا د دې نه بعد سټارټ شوی دی او زموږ چې کم شب قدر دی هغه انډر کنسټرکشن دی هغه چې څنګه جوړ شي نو هغې ته به مونږ به هلته سرویسز سټارټ نو د ستاسو دلته کې چې تاسو وایئ چې دلته کې به نور آفیسز اخیږي ځکه ما په خیال ډېرو خلکو ته به مسلې راځي ځکه خلک به ډېر لرې لري بل ما تاسو نه دا وی چې ستاسو ډېر خلکو په ځمکو باندې دخل هغه شوي نو هغې باره کې ستاسو به څه هغې رایې خیال
تاسو چې کوم دهل خبره وکړه نو دا د فیلډ کار دی. فیلډ کار چې کوم دی هغه د ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره دی. نو که څوک خپل ځمکې دهل وغیره یا څه باره کې معلومات کوي نو هغه زموږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن افیسرز د ډي سی صاحب شو کنسرن اے سی صاحب هغې ته درخواست ورکړي او هغې بیا ترو تحصیلدار د هغې دهل وغیره هغې ته چې کوم دی پرووایډ کوي چې کني دا هغه کومه ایریا دی هغه ډیمارکیشن دی. زموږ سره هغه ریکارډ چې کوم دی هغه کمپیوټرایز پروت دی. هغې که فرد علي نو هغه به د دې ځای نه علي. اوس تاسو ته به زه یو اګزامپل درکړم. اوس یو سایل رالو هغه ریکارډ دې ځای نه والي او هغه بیا چې کوم کنسرن اے سی دی هغې ته هغه وکړي اپلیکیشن وکړي هغې بیا چې کوم فیلډ سټاف دی هغې ته یې ولېږي هغې بیا هغې ته ډیمارکیشن وکړي چې د ستا ځمکه چې کومه دی په دې ځای کې دی او دا د هغې چې کوم دي باونډریز دي. نو چې کوم فیلډ کار دی به څوک کوي هغه به هغه زوړ سټاف کوي. ستا تحصیلدار به کوي، ستا چې کوم ګرداور دی او پټواري او چې کوم ریکارډ کیپینګ دی هغه ورته مونږ دې ځای کې دخل واغشتې شو او حکومت هر څه حواله کړل نو هغې نه بس هغه کمپیوټرایز کیدی شي او دا هو کېږي. اوس فار ایگزامپل تاسو دهل واغستو نو یې دپاره پراپر یو فایل تاسو به پروسس کړئ، تاسو به یو فایل جوړ شوی هغه فایل دی چې هغه بیا لاړ شي اے ډي سی صاحب ته. اے ډي سی صاحب چې کوم دی هغه یې دې افس ته مارک کړي. اے ډي سی صاحب چې کله دې افس ته مارک کړي نو مونږ بیا وګورو هغې کې که مونږ ته څه ضرورت وي نو مونږ ورکې کنسرن تحصیلدار ګرداور نه هغې کې هغه واخلو کمنټس او که نه وي نو مونږ ډایرکټ هغه بیا کمپیوټرایز کړو. هغې رپورټ مونږ بیا اے ډي سی صاحب ته ورکړو. اے ډي سی صاحب بیا چې کوم دی هغه چې تاسو کوم اپلیکیشن کړی یې باندې تاسو ته ریسپانس درکړي چې ستاسو ریکارډ چې کوم دی دا کمپیوټرایز شولو. دې سره به د پټواري کار افیکټ کیږي او هغه به کمیږي که نه بالکل به ختمیږي؟ نه د پټواري چې کم کار دی هغه به پاتې. پټواري کني ما تاسو ته چې فیلډ کار چې کم دی هغه اوس هم پټواري سره دی او بل فیوچر کې یو داسې زموږ پروجیکټ روان دی چې موږ د کمپیوټرایزیشن چې کم څه پروسس دی که نه چې دا پټواري لیول پورې کوز کړو. ځکه چې ما څه خلک یې هغې ډېر زیات لرې ځای نه راځي هغې ته دا تکلیف یې وي چې ستاسو په یو موږ پر تحصیل یو ایس ډي سی سنټر دی نو هغې وي چې موږ ته راتلو کې لږ مشکلات دي یا اکثر د خلکو داسې ایشوز چې هغې کې تلن راتلن زیات دي نو هغې وایي چې موږ روزانه نشو راتلی. هغې کې چې دا کله پټواري ته ورشي نو چې کوم سروسز هلته پرووایډ کېږي کني فرد شولو اوس فرد به هلته پرووایډ کېدی شي. بیا که څوک انتقال وغیره کوي نو هغې دپاره بیا هغې دلته راځي. نو موږ وایو چې دا پروسس داسې شي چې خلکو دپاره یو هیډیک جوړ نه شي هغې ته یو فیسیلیټیشن هغه شي چې خلک وایي چې دا پروجیکټ سټارټ شو نو دا ماته یو فیسیلیټي هغه شوه دا نه چې دا ماته یو هیډیک شو چې زه به هغه سر ته ځم او راځم. نو دا په دې طریقې باندې به کېږي. کتونکو یقینا دا یو ډېر غټ پروجیکټ دی چې کم کار به په مهینو کې بدل شي نه که به په 3 ورځو کې یا په کم ټایم کې به کېږي او دا ډېر غټ پروجیکټ دی. دې سره به زموږ غونډو مسلې حل شي. د غونډ 400 دی انشاءالله مسلې به حل شي. زه به د رحمان صاحب ډېره مننه کوم چې هغې مال دومره ټایم راکړو. جزاک الله. په انشاءالله بل انټرویو کې به سره ملاویږم. والسلام. نن زه موجود یم په اس ټي سي 400 په آفس کې او دلته کې د خلکو ځای ته راغلی یم چې د چا انتقال وشو او دلته کې ویټ کوي. د خلکو نه به تپوس کوو چې د هغې څه پروسیجر وشو د هغې څنګه حالات وي ته مشکلات رالل څنګه ښه وشو که بد دا نوی پروجیکټ څنګه دی. ځکه موږ خو چې رحمان صاحب سره خبرې وکړې هغې موږ ته ډېر ښکلې او موږ ته ډېر ښکلې ریویوز راکړل. موږ به د خلکو نه هم تپوس وکړو ستاسو دلته کې څه پروسیجر دا نوی پروجیکټ ښه دی که نه؟ زما نوم جی ظهور احمد خان دی. زه کرنټلی آیرلینډ کې اوسېږم او دلته ځمکې سلسله کې راغلی یم. نو دا چې کمپیوټرایز سیسټم دا ډېر زبردست دی. زه خو ډېر سیټسفاید یم او زموږ کار هم ډېر ښه وشو ښه طریقې سره. کاینډلی دي زموږ ډېر هیلپ هم وکړو خو انفارچونیټلی دلته چې کوم تحصیلدار دی او ګرداور دی دا ګرداور چې کوم دی اکبر حسین او تحصیلدار چې کوم دی نور محمد هغې مونږ ډېر زیات وکړولو او مونږ نه پیسې هم غوښتې او ډېر کافي رشوت یې مونږ نه غوښتو. انفارچونیټلی زه ډېر دوی مجبوره کړم چې زه دوی له پیسې ورکړم نو زما کار نه کېدو سټاپ و. نو تحصیلدار او ګرداور مونږ ډېر تنګ کړو. زه پردیس نه راغلی یم. زما د امید و چې خپل ملک کې به زما کار په اسانه وشي زه به خوشحاله لاړ شم. په دې ګرمۍ کې زه ډېر زیات دوه کسانو وکړولم او زه غواړم چې کم سینیر ادارې دي چې کم حلقه اقتدار دی هغې د غریبو خلکو د عوامو دپاره دا اسانه کړي. ځکه چې زه هلته نه راغلی یم دومره ایجوکیټډ زه دومره وکړولم نو عامو خلکو سره به دوی څه کوي. خو چې کوم دا سیسټم دی
کمپیوټرایز دی کې خو نه زه چا تنګ کړم نه ما نه چا پیسې غوښتې نه ما نه چا بل څه بې جا دغه وکړو او ډېر ایزي او ډېر زه ویش کوم چې ټول سیسټم کمپیوټرایز شي چې دې نه پټواري او تحصیلدار ګرداور د منځه وځي نو ډېر ښه به شي ځکه چې دې خلکو ته زه ګورم ډېر انتهایي تکلیف نه دی تېرېږي نان کمپیوټرایز سیسټم کې که نه مینول سیسټم کې بېجا تکلیف خلکو له ورکوي بېجا پیسې خلکو نه اخلي نو ما سره پریکټیکلی باید دا خبر ایکسپیرینس کړه دلته کې چې زه خو زما دا 15مه ورځ ده ما چې ټولې چوټیانې په دې کې تېرې شوې چې کله ګرداور ته مینتونه دغه کوه کله تحصیلدار ته کوه کله پټواري ته کوه نو داسې خو پاکستان ترقي نشي کولی دا خو ډېر د افسوس خبره ده نو بهرحال زه دې شکریا ادا کوم د دې ټولو ملګرو د ټیم کمپیوټرایز کم لینډ ریکارډ چې دی دې زموږ هیلپ هم وکړو او موږ زموږ ایشو سارټ آوټ کړل نو ستاسو هم ډېره شکریا چې تاسو راغلې او تاسو موږ نه زموږ خیالات تاسو هم تپوس وکړو نو مهرباني ده ورسوئ دا چې چاته هم تاسو دا رسولی شئ نو دا ورسوئ چې د غریبانانو خلکو دلته چې کوم دی هغوی ته سهولت راشي دا خو ډېر تکلیف دی ورکوي غریبانانو له چې کوم مینول سیسټم دی که نه ډېره شکریا جي ستاسو زه د دې ډېره مننه ادا کوم چې دوی موږ له خپله سمه ریویو راکړه او صحیح په زړه وغیره راته وویې کتونکو خبره هماغه دې وکړه زه به تاسو ته په څه لفظونو کې وکړم چې د ایس ډي سي 403 د دې آفس د دې ډېر ښه حالت و دی ورسره ډېر زیات کمپیوټرایز سیسټم ډېر زیات ښه دی خو هماغه دې وي هغه زوړنی سیسټم چې کوم دی چې کوم اوس هم خراب کار کوي نو هغې ډېر زیات تنګول کوي نو چې تاسو وکتل د خلکو ریویوز نو زه د ایس ډي سي 403 والو ته ویل غواړم چې دې کوم د آفس دی تاسو ډېر زیات ښه کار شروع کړی دی او زه د هغې ته شکریه ادا کوم چې هغې راله آنسټ ریویو راکړه جزاک الله